أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. دې آیتونو کې الله جل شانه د یهودو د یو بل نافرمانی ذکر کوي او مسلمانانو ته تسلی ورکوي چې دا خلق په تاسو باندې یقین نه کوي او ایمان نه راوړي. که تاسو په دې امید کې ناس یئ، په دې تمه کې ناس یئ چې دی بس تاسو په خبره باندې یقین وکړي، ستاسو دین به ومني، قرآن باندې به ایمان راوړي، نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې به ایمان راوړي، نو دا تمه تې مه کوئ، ځکه چې د دوی په مشرانو کې یوه ډله داسې وه چې هغه موسی علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره کوهي تور ته بوتلل او د الله خبرې په خپله واورېدې. الله پاک ورته ووی مخکې تیر شو چې موسی علیہ السلام ته ما دا کتاب ورکو تورات، په دې باندې عمل کوئ، دا ستاسو د زندګۍ دپاره لایحه عمل دی. نو د الله کلام یې واورېد باقاعده، بیا یې هغې چې مونږ الله په خپلو سترګو وینو او د الله د کلام اورېدو نه بعد چې قوم ته راغله نو الله په هغه کلام کې تبدیلی وکړه. د خدای په کلام کې تبدیلی کول، د هغې معانی بدلول، دې ته تحریف وایي. دوی ولګېدل او هغه د الله خبرې چې واورېدلې نو هغې کې تحریف وکړو، هغې کې تبدیلی راوسته. ځکه خلکو ته دا خبره وکړه چې الله وی چې په کومو باندې عمل کولی شئ نو کوئ پې، چې په کومو عمل نشئ کولی نو مه پې کوئ. حالانکه خبره داسې نه وه، خبره دا وه چې الله پاک تورات ورکړی دی دپاره و چې د دې په احکامو باندې به پوره عمل کوئ. حالانکه دی پوهېدل، دی ته د دې خبرې علم وو، خو د هغې باوجود هم دی د الله په کلام کې تبدیلی راوسته. نو مسلمانانو ته الله پاک دا خبره وکړه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګرو ته، چې تاسو د دینه د خیر تمه مه کوئ، دی تاسو ته چرې هم خیر نه رسوي او نه ایمان راوړي. کې الله دا خبره فرمایلی افتطمعون، آیا امید کوئ تاسو ان یؤمنوا لکم چې یقین به وکړي دوی په تاسو، یعنی په تاسو ایمان به راوړي او ستاسو په خبره به عمل وکړي. وقد کان فریق منهم، په تحقیق سره وه یوه ډله د دوی نه، یسمعون کلام الله، چې واورېد کلام د الله، الله ته په خپله خبره وکړه. ثم یحرفونه، بیا تحریف وکړه په هغې کې، یعنی بدل را بدل کړه، معناګانې وله بدل کړي. من بعد ما عقلوه، رست د دې نه چې پوه شوي دوی، وهم یعلمون، او حال دا دی چې دوی پوهېږي. د عقل په ذریعه هم دا معلومه کړه او د هغې باوجود دې سره علم و او بیا یې انکار وکړه. وإذا لقوا الذین آمنوا، هر کله چې ملاو شي دوی د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی، قالو نو وایي دوی آمنا، ایمان راوړی مونږه. دې اندازه باندې آیت
دا مخکې ابتدا کې هم د دې صورت تیر شوی چې دغه کا منافقان هغوی به د مسلمانانو په مجلس کې خپل ایمان ظاهرو وی به موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو حتی چې د مانځه پابندي به هم کوله خو چې کله به بیا هغه خپلو مشرانو خواله لاړل نو بیا به هغوی ته وی چې دا خو موږ مسلمانانو پورې خندا کوو ټوکې ورپورې کوو موږ ستاسو ملګري یو هغه مضمون دلته هم الله پاک ذکر که چې د مسلمانانو سره میلاو شي و ایمان هم راوړی او دا ایمان دوی ولې ظاهروي دا د دنیا د لږ غوندې غرض حاصلولو دپاره چې یاره مسلمانانو ته خو فتوحات راځي او د فتوحاتو سره مسلمانانو ته مالی غنیمت راځي نو د مالی غنیمت طریقه خدا و چې مجاهدینو ته به ورکېده خو څه حصې د هغې داسې وې چې دا وروستو را روانه ده خبره هغه به په بیت المال کې جمع کېده او بیا به محتاجو کسانو ته د هغې نه وظیفه ورکولی کېدله نو دوی به هم ځان خوله به یې خواره خواره کوله او د نبي علیه الصلاة والسلام نه به په څه طریقه باندې دغه مال حاصلو نو دې دپاره به مسلمانانو ته موږ مؤمنان یو واذا خلا بعضهم هر کله چې به ځان لشو بعضې د دوی نه الی بعض بعضو نورو ته قالو نو به وي دوی اتحدثونهم آیا بیانوي تاسو دې مسلمانانو ته بما هغه خبرې فتح الله علیکم چې ظاهري کړي دي الله په تاسو لیحاجوکم به د پاره د دې چې جګړه وکړي دوی ستاسو سره په دغې خبره عند ربکم په نزد د رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ دې منافقانو کې بعضې خلک داسې وو چې د مسلمانانو سره به کېناستل نو دا خبره به ورته کوله چې بهی د نبی علیه الصلاة والسلام صفات تورات کې شته یعنی هغه خبرې به غیر ارادي طور د خولې نه ووتې یا به دې دپاره د خولې نه دا خبرې وښکلې چې دا د قرآن حقانیت هم په تورات کې شته او د نبی علیه السلام د رسالت خبر هم په قرآن کې شته نو دا خبرې به مسلمانانو ته وکړي مقصد به پکې دا و چې یاره دا مسلمانان زموږ نه متاثره شي او زموږ سره مالی امداد ډېر وکړي موږ له پیسې ډېرې راکړي موږ له مال ډېر راکړي نو چې کله به دوی داسې خبرې وکړي د دوی د خولې نه به دا خبرې وختې یا په اراده او یا غیر اراده باندې نو بیا به ورته نورو ملګرو وي چې ګوره دا خو تورات کې الله تاسو ته را خبرې ښودلي دي مسلمانان د دې نه څه خبر دي او صحابه د دې نه څه خبر دي تاسو داسې خبرې کوئ چې سبا د الله په دربار کې تاسو به ملامته کوي دوی به تاسو سره مناظره کوي دوی به تاسو سره مقابله کوي خبرې به کوي جګړې به سره کوي او تاسو سره به تاسو په خپله باندې دا خبره ښکاره کړي اوس په دې نه پوهېدل بېوقوفان چې هلکه دا تورات د چا کتاب دی او دا قرآن د چا کتاب دی دا تورات چا را لیږلی دی دا یې چا ته را لیږلی دی پیغمبر ته یې را لیږلی او د الله خبرې دي د الله چې کوم دیانو کتاب دی او قرآن مجید هم د الله کتاب دی بلکې د الله کلام دی د الله خبرې دي نو چې د الله خبرې دي نو ستاسو دا خبره دا پټه نه پاتې کېږي دغه دې آیت کې مترا د هغې هغه بدنیتي ظاهره کړه ورپسې هم د هغې متعلق فرمایي اولا یعلمون آیا نه پوهېږي دوی ان الله یعلم چې بېشکه الله عالم دی ما په هغه خبر یسرون چې پټوي دوی وما او په هغه یعلنون چې ظاهروي یعنې دوی خو د مسلمانانو نه خبرې پټوي یا یې بعضې خبرې ورته ښکاره کړي دي نو ولې د الله نه یې پټولی شي الله نه خو څه خبرې پټولی نه شي که دوی پټې خبرې هم کوي او دوی سازشونه هم کوي نو د هغې علم الله ته شته او که دوی ښکاره څه عمل کوي د هغې هم علم الله ته شته د ښکاره او د پټو خبرو علم دواړه الله ته دی ومنهم بعضې د دوی نه امیون امیان دي هیڅ یې نه دي ویلي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي دوی په کتاب الا امانیه مگر د دروغو ارزوګانې دي د دوی وان هم نه دي دوی الا یظنون مگر ګمانونه کوي بعضې خلک په دغه یهودو کې داسې و چې هغه بلکل بې تعلیم و څه خو پکې تعلیم والو
د قرآن د تورات علم ورسره خو څه داسې و چې هغه بلکل انپړو نو هغوی ته خو دا د سره پته نه وه خو هغوی به دا ارزوګانې کولې چې یاره موږ د دې خپلو مشرانو د دې تابعداري به کوو موږ به د دې ملګرتیا کوو او د دې د ملګرتیا په وجه باندې به یو وخت راځي چې موږ به مسلمانانو باندې غلبه کوو او موږ به مسلمانان چې کوم دی هغې ته شکست ورکوو او دنیا کې به هم چې کوم دی زمونږ او بله طرف ته دا ګمان به هم و چې آخرت کې به موږ که جنت ته ځو دا زمونږ دپاره جنت چې کوم دی نو حق دی فویل للذین نو هلاکت دی دپاره د هغه کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب یعنی تورات بأیدیهم په لاسونو خپلو ثم یقولون بیا وایي دوی هذا من عند الله دا د طرفه د الله نه دی لیشترو به د پاره د دې چې واخلي په دې باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي دې کې یهودو کې دا لوی کفر پروتو چې د تورات احکام دا به بدلول را بدلول په لاسو باندې به یو کتاب ولیکو څه خبرې به پکې د تورات ولیکلې څه خبرې به پکې د ځان نه راوستې لکه مخکې دا خبره موږ عرض کړې وه چې د غریب سړي دپاره بس سزا چې کوم په تورات کې وه نو حقه سزا به یې وله ورکوله ځکه ملکي خو د دوی وه مشري خو د دوی وه نو هغه ته به حقه سزا ورکوله لکه د غلا سزا وه د لاس پرې کولو نو چې غریب سړي به غلا وکړه نو لاس به یې پرې کړ او چې مالدار سړي به غلا وکړه نو د مالدار سړي نه به دوی پیسې واغستې رشوت به یې واغسته او تورات کې به یې ټکې ورسره سیوا ولیکه چې یاره د دې دپاره بس معمولي غونې دبکه شبکه ده او چغې لا ورپسې وباسئ په خرې سور کوي دا سزا ده حالانکه لاس پرې کول د ټولو دپاره شریعت کې دا حکم نشته چې د مالدار دپاره به یو شانې حکم وي د غریب دپاره به بل شانې حکم وي نه که مالدار دی که غریب دی د ټولو دپاره به یو شان حکم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوې زنانه چې د هغې فاطمه نوم و هغې غلا وکړه نو هغه قوم وی چې یاره دا خو زمونږ دپاره لوی د شرم خبره ده چې دې نه لاس کټ کېږي نو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه دای نبی علیہ السلام ته سفارشي ولیږه چې ته ورشه او نبی علیہ السلام ته ووایه چې دې سزا کې لږ شانتي اسانتیا راولي نو چې هغه لاړ او نبی علیہ السلام ته خبره وکړه نو نبی علیہ السلام ډېر سخت غوسه شو وی زما دې په الله قسمی که د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړی هم به تې ما لاس کټ کولی دا زما حکم دی دا خو د الله حکم دی دی که زما څه اختیار چلیږي د رسول الله مبارک دومره سخته خبره مرکز شریعت کې د چا لحاظ نشته د چا د مالدارۍ لحاظ نشته د چا د غریبۍ لحاظ نشته د چا د خاندان لحاظ نشته حکم دی د ټولو مسلمانانو دپاره به یو شانتي نو تورات هم د الله دینو هغه هم د الله کتابو او هغه هم اسماني دینو نو هغې کې هم د چا لحاظ نه و دوی به دقه خبره کو دا تحریف به پکې کو نو په خپلو لاسو به ولیکه وی دا نه دا په تورات کې لیکلي دي تورات کې دا خبره لیکلې ده نو تورات کې به نه ولیکلې دوی به پکې ولیکله دوی به ولیکله چې یاره د غریب سړي دپاره دا حکم دی او د مالدار دپاره دا حکم دی به هر حال او څه به کول لیشترو به ثمنا قلیلا په دې به د خلکو نه پیسې اخستې د خلکو نه پیسو اخستلو مطلب دا و چې حکم به ورله بدل که او رشوت به یې واغست فویل لهم نو هلاکت دی د دوی دپاره مما د هغې نه کتبت ایدیهم چې ولیکل لاسونو د دوی وویل لهم او هلاکت دی دوی دپاره مما د هغې نه یکسبون چې کسب کوي دوی نه چې دا په لاسو یې څه ولیکل د دې په وجه به هم دوی هلاکت او تباهۍ ته جهنم ته به ځي او کم اعمال چې کسب کړه کم یې وکړه یا په دې باندې کمې پیسې واغستې دا حرامې دي د دې په وجه باندې به چې کوم دی هم جهنم ته ځي وقالو ته رکو پوره کو که نه رکو خو ډېر لرې نه ده ویم پورې کو که نه بس دی ازه بس دی ده وقد كان فريق افتطمعون آیا
امید کوي تاسو ان یؤمنو لکم چې یقین به وکړي دا کافران پتاسو باندې وقت کان فریق منهم په تحقیق سره ویه وډله د دوی نه یسمعون کلام د الله ثم یحرفونه بیا به بدلو هغې لره من بعد ما عقلوه پس د دې نه چې پوه شو دوی په دې وهم یعلمون حال دا دی چې دوی پوهېدل واذا لقوا الذین او هر کله چې ملاقات وکړي دوی د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی قالو وایي دوی آمنا ایمان راوړی مونږ واذا خلا بعضهم او هر کله چې ځان لشي بعضې د دوی نه الی بعضې نورو ته قالو وایي دوی اتحدثونهم ایا بیانوئ تاسو دې مسلمانانو ته بما هغه خبرې فتح الله علیکم چې ظاهري کړي دي الله په تاسو باندې لیحاجوکم به د پاره د دې چې جګړه وکړي دوی ستاسو سره په دغې خبرو عند ربکم په نزد رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ اولا یعلمون آیا نه پوهېږي دوی ان الله یعلم چې بېشکه الله عالم دی ما په هغه خبرو یسرونه چې پټوي دوی وما یعلنون او هغه چې ښکاره کوي دوی ومنهم بعضې د دوی نه امیون امیان دي انپړ دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب الا امانی مگر ارزوګانې دي د دوی وان هم او نه دي دوی الا یظنون مگر ګمان کوي فویل للذین نو هلاکت ته د پاره د هغه کسانو یکتبون الکتاب چې لیکي کتاب بأیدیهم په لاسونو خپلو ثم یقولون بیا وایي دوی هذا من عند الله دا د طرفه د الله نه دی لیشترو به د پاره د دې چې واخلي په دې باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي فویل لهم نو هلاکت دی دوی د پاره مما د هغې نه کتبت ایدیهم چې لیکي لاسونه د دوی وویل لهم هلاکت دی دوی د پاره مما د هغې نه یکسبون چې کسب کوي دوی صدق الله العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب